اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د سوشل میډیا له لارې زه کومه پیښه چې پنځه شپږ شپې مخکې وسو د ارمان لونی وه، که څه هم د پښتانه تاریخ له دا شهیدانو څخه ډک دی او دغه شهیدانو خپل وطن د سر په سودا ساتلی دی، لیکن له وخت سره دا د پښتانه کمزوري لولې یا هر څه چې دی، بیا موږ هغه شهیدان او هغه شهیدان بچان او کورنۍ موږ یې هېر کړي دي. که موږ د دې دپاره بندوبست وکړو چې کم څوک د وطن دپاره دغه د حقوق دپاره خپل سرونه ورکړي، نو پکار دی چې هغه دغه د بچانو دغه د مستقبل دغه د روزګار دغه د تعلیم بندوبست پکار دی چې د دې وطن مخیر کم خلک دی هغه پکار دی د دوی مدد وکړي. چونکې ارمان لونی خپله په کوله کې یو مزدوري کړې وه، دا د ده همت و چې بیا د ایجوکیشن وکړي او په خپل بچانو په خوندو باندې ایجوکیشن وکړي، او دوی واحد یو کفیل و د خپل کور چې کفالت یې کاوه د خپل تنخوا په ذریعه یا د خپل مزدورۍ په ذریعه. نو دا زموږ ذمهواري جوړېږي چې د ده د کورنۍ د ده د بچانو چې هغه پر خپلو پښو درېږي تر هغې پورې د هغه د تعلیم او د هغه د کور د خرچې ما مخکې خیال و چې دا وکړمه، لیکن نن زه دا اعلان کوم چې ما خپله کاروبار چې دی هغه د ماینینګ دی، د کولیګ دی، نو زه غواړم چې د دوی دا خرڅه زه خپل په اوږو اخلم او د دوی د بچانو تعلیم او د کور خرڅه زه له دې خپل آمدن راځي هغه بیا زه له دوی سره صلاح کوم، که چیرې دوی حالج غوښتي حالج ورکوم، که دوی غوښتي چې د هغې آمدن چې کوم راځي هغه د دوی په اکاونټ کې جمع کړي هغه به د دوی په مرضي زه کوم. نو زه له خپله طرفه څخه د دوی د حوصله افزایي دپاره چې دوی دا باندې دا بوج کم شي چې زموږ د ګټې او د کار سړی لاړې د وطن د ګټې سړی لاړې، نو انشاءالله دا جذبه غواړم چې نور پښتنو کې هم پیدا شي. موږ ډېر شهیدان مو کړي دي، نو انشاءالله زه تر څو پورې ژوندی یم زه به خپله د داسې خلکو چې د وطن دپاره قربانۍ ورکوي د هغې دپاره چې زما په وس څه کېدل زما په سرمایه څه کېدل انشاءالله زه به هغه ته تیار یم. ډېره مننه.